ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردسته وظیفه چې د جنت د خزانو نه دا وظیفه راغلې ده، د هغې وظیفې زه تاسو ته وایم چې دې وظیفه کې الله جل شانه کم طاقت ږدلی دی. کومه وظیفه چې د جنت د خزانو نه راشي او هغه د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله شي، نو مسلمانانو یقینا دا خبره واضحه ده چې دغې وظیفه کې به الله جل شانه خامخا طاقت ږدلی وي. دغه طاقت به د حاجتونو دپاره وي، د بیمارو دپاره به وي، د مشکلاتو د اسانېدو دپاره به وي، د حاجاتو د پوره کېدو دپاره وي. نو مسلمانانو دې سره الله تعالی یو کم سل حاجتونه، مرضونه، بیمارۍ او آفتونه هم ختموي، او تاسو چې کم مقصد دپاره وایې هغه مقصد هم الله جل شانه د منټونو او د ورځو په حساب سره انشاءالله سر ته رسوي، او ستاسو به پې الله جل شانه هر رنګه مسله او ټینشن ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز او محترم مسلمانانو په دین مینو، الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو حاجتونه او مقاصد او ضروریات د خپلو خزانو پوره کړي. ډېرو عزتمندو مسلمانانو، نن یو زبردسته وظیفه د جمعې او د زیارت د ورځې وظیفه ده. دا وظیفه تاسو وکئ انشاء الله العزیز، الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي. حاجت روا صرف الله دی، مشکل کشا صرف الله جل شانه دی، دغه رنګې د بیمارو لرې کولو واره صرف الله جل شانه دی. نو مسلمانانو چې الله جل شانه باندې زما او ستاسو یقین او ګمان سم شي چې څه هم نیک څه هم الله جل شانه کوي، په خپل حکم او ارادې سره کوي. انسان د الله تعالی د ارادې او د حکم نه بغیر هیڅ هم نشي کولی، نه پیسې څه کولی شي. پیسې کوي خو چې کله د الله تعالی امر وشي نو بیا پیسې سره هر څه کیږي. چې د الله تعالی امر نه شي پیسې به هم تا سره ډېرې، لیکن صحت به درته نه میلاویږي. پیسې به تا سره ډېرې وي لیکن تا ته به سکون او چین راحت نه میلاویږي. پیسې به تا سره ډېرې وي لیکن تا ته به د زړه اطمینان نه میلاویږي. نو مسلمانانو صرف د الله جل شانه ذات دی چې تمام مسایلو حل کولو والا دی. نو راځئ نن دا وظیفه راته ښیمه، دا وظیفې طریقه راته ښیمه. لا حول ولا قوة الا بالله. یقینا ما ډېرو خلکو له ورکړی، الله جل شانه پې د هغوی کارونه کړي. تاسو ته هم ښیمه، تاسو هم د زړه د یقین او په ښه طریقې سره وکئ انشاءالله چې الله تعالی پې ستاسو حاجتونه پوره کړي. طریقه کار دا دی مسلمانانو ورونو، چې د زیارت په ورځ به یې شروع کوئ د ماسپښین د لمانځه نه پس. د ماسپښین د لمانځه نه پس به تاسو 11 مرتبه درود ابراهیمي ووایئ، 11 کرت، یا د هغې نه پس په 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله دا 500 کرته ووایئ، او وظیفې نه بیا وروسته 11 پیرې درود شریف ووایئ. د مازدیګر لمونځ نه پس به بیا 11 پیرې درود شریف ووایئ، بیا به 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله ووایئ، او چې وظیفه ختمه شي نو بیا 11 پیرې درود شریف ووایئ. د ماښام لمونځ نه پس بیا دغه رنګې 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف. دغه رنګې ماسخوتن د لمانځه نه هم پس په دی ووایئ. هر کله چې سحر لمونځ راشي د جمعې د ورځې سحر لمونځ، د هغې نه پس بیا هم 500 کرته ووایئ، مخکې وروسته سلسلواري درود شریف. دغه رنګې کله چې د جمعې اذانونه شروع شي مسلمانانو، نو دا وظیفه به شروع کوئ، خو شماری به نه. دا نور ترتیب چې دی 500 پیرې دی، او د ماسپښین لمونځ چې شروع شي یعنې د جمعې د ورځې ماسپښین لمونځ، نو هغې نه چې کله اذانونه وشي شروع به شي، دا به تاسو بې حسابه وایئ او شماری به نه، او دس کې به یې وایئ، خبرې به پکې چا سره قطعا نه کوئ په هېڅ ټایم کې، په هېڅ دغه سره. نو دغه رنګې دا وظیفه انشاءالله چې تاسو شروع کړئ د جمعې په ورځ ماسپښین تر اذانونو ختمېدو پورې، او چې اذانونه ختم شي تر د لمونځ ختمېدو پورې به لا حول ولا قوة الا بالله دا به تاسو ورد دی کوئ. جمعې لمونځ څنګه وشي د هغې نه پس به بیا دعا د خپل حاجت او د خپل مسلې دپاره وغواړئ. دغه رنګې مازدیګر لمونځ نه پس بیا دا ترتیب دی چې 11 پیرې به درود شریف ووایئ، بیا د مازدیګر لمونځ نه به دا وظیفه شروع کړئ لا حول ولا قوة الا بالله، تر د ماښام د اذانونو پورې به دا وظیفه کوئ. اذانونه به لږ مخکې ختم کړئ، اذانونه چې شروع شو دغه ټایم کې بیا دعا غواړئ، او ډېر زیات انتهایی په دلچسپۍ سره او انتهایی په نیک ګمان سره چې انشاءالله الله تعالی به زما حاجت پوره کوي. دغه رنګې ماښام لمونځ نه پس بیا 500 پیرې، ماسخوتن لمونځ نه پس بیا 500 پیرې. دا تقریبا 9 لمونځونه شو. نو
نو دا به تقریبا 4.5 پیرې د دې د وظیفه وکړی شي. دا چې تاسو کله کوئ او دا سکې به کوئ، خبرې پکې چا سره نه کوئ. او مسلمانانو دې سره یو دا خبره ده، دې سره 2 خبرې دي، یوه نه بلکې 2 خبرې لازمې دا دي چې یو خو انسان د هرې ګناه نه منع شي. د ټول نه عامه ګناه او تیزه ګناه چې په دې زمانه کې چلیږي هغه بدنظري ده. په موبایل کې کتل دي، په موبایل کې چې انسان یوازې پروت وي نو غلط څیزونه ګوري، بیا د الله تعالی د سره بیا نفرت شي، ځکه چې ګناه سره انسان او د الله جل شانه په منځ کې پردې راځي. نو چې ته وظیفه هم کې او ورسره د نامحرمو سړو سره ګپې شپې لګې، یا په فیسبوک ټیک ټاک ګانې بجانې اورې، یا دغه رنګې په یوټیوب باندې فلم او ډرامې ګورې او ورسره وظایف هم کې، نو مسلمانانو بیا مسلې نه ختمېږي بلکې پریشانۍ به ورځ په ورځ سیوا کېږي. دویمه خبره دا ده چې دې وظیفو سره به تاسو 5 وخته مونځ کوئ. که چېرې مونځ مو سره ونه کړو، یو مو کړو، 2 بیا پرېښود، بیا مو کړو، لکه سهار نه کوو مونځ اکثره ناوخته پورې پراتې بالماضي، نو الله تعالی به موږ باندې دروازې څنګه د رحمت کولو کړي، الله تعالی به زموږ څنګه د مصیبت دروازې بندې کړي. نو 5 وخته مونځ دې سره هر سهار مونږ نفس سورت یاسین، د ماښام ماسخوتن ترمنځ سورت واقعه او د ماسخوتن مونږ نفس تبارک الذی دا خامخا په ځان لازم کوي. او د هر فرض مونږ نفس آیت الکرسی مسلمانانو او په ورځ کې کم از کم 1000 وارې درود شریف او په ورځ کې کم از کم 500 وارې استغفار دا لازم کوي. ان شاء الله چې به تاسو څه غواړئ کم خوازی الله تعالی به دروازې د رزق کولاوي، د بندشونو به کولاوي، رشتې به هم کېږي، هر مسلې چې څونه دي الله تعالی په ښکلې طریقې سره ختموي. نن چې مسلمانان پریشان حال دي نو مسلمانان په خپلو خواهشاتو باندې روان دي، په خپل من چاهت باندې زندگی تیری، نو د هغې وجې نه په الله تعالی قسمه قسم پریشانۍ راولي. د یو کس په 10,000 تنخواوي د هغه په ښه ګزاره کېږي الحمدلله، د یو کس په 1 لاک وي د هغه په ګزاره نه کېږي. اصل وجه دا د بالماضی ده، اصل وجه د ګناهونو ده، د نحوست ده چې د ګناهونو په وجه باندې انسان باندې الله جل شانه بیا هغه تنګسیا راولي، د هر لحاظ سره په د باندې تنګسیا راځي. نو ډېرو محترم مسلمانانو انشاءالله دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ، او که چېرې د 2 ورځو کې حاجت پوره نه شو نو خفه کېږئ به نه، نو بیا تاسو دا د 140 ورځې پورې دا جاري وساتئ. لا حول ولا قوة الا بالله، صرف ورځ کې 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله وای، مخکې ته 100 پیرې درود شریف وای، وروسته ته 100 پیرې درود شریف وای، او 10 کې دا وظیفه کوئ، خبرې پکې چا سمه کوئ. انشاءالله چې 140 ورځې به پوره شوي نه الله تعالی بس تاسو هر رنګ حاجت چې مسله وي، مقاصد وي، پریشانۍ وي، مصیبتونه وي، غمونه وي، تکلیفونه وي، هر څنګه مسله وي الله تعالی ان شاء الله په 140 ورځو کې دننه ختموي. خو یقین سره به کوئ، ګناهونه به نه ورسره کوئ، مونږ به ورسره 5 وخته کوئ ان شاء الله. الله جل شانه بس تاسو مسلې ختموي. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیره.